عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زماد اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو رمضان مبارک دغه دویمه عشره شروع شوله. دغه عشره د مغفرت ولا عشره ده. الله تبارک و تعالی په دې کې خپل عبادو ته ګناهونه معاف کوي. خدای دغه مغفرت نه مخکې لکه په دې باندې ځان په اول پکار دي چې ګناه څه ته لګيږي، د ګناه اقسام څه دي او غټ ګناهونه کم دي وړ ګناهونه کم دي. زما عزتمندو ګناه الله نافرمانی ته لګيږي. نبی علیہ السلام په حکمونو کې یو حکم مات کی یا د نبی علیہ السلام په طریقو کې یو طریقه هغه خلاف ته وږي دي ته ګناه لګيږي. ګناه متعلق د محققین او رائے ده صغیره او کبیره ګناه نشته. ګناه ده. کل شیء نهى الله عنه فهو کبیره. هر هغه شی چې الله غینه منع کړی ده او ته لګیدل هغه کار د وکړلو بس دا غټه ګناه ده. الله عظمت ته ته وګوري او بیا ته ولګي چې سره د دینه چې الله عظمت بني ته پوي همي او بیا هم ته لګي ته ګناه کوي. که غټه ګناه کوي مغه د الله عظمت خلاف ته او که وړه ګناه کوي هم د الله د عظمت خلاف ته. الله عظمت تقاضا ده چې ته د الله نافرمانی نه کوي. خو لیکن جمهور امت سلفا و خلفا دغه رائے ده چې نه ګناه دوه قسمه ده او قران نه ثابته ده. قران کې الله تبارک وتعالى وړه او غټه ګناه هغه ذکر کړی دي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. که غټو ګناهونه تاسو ځان اوساتلو وي دا ګړو ګناهونه الله تبارک وتعالى فرمایي دا ته معاف کوم، پرې کو اعمالو سره ته معاف کوم. نو دې دوجینا ګناه دوه قسمه ده، یو غټه ګناه ده او وړه ګناه ده. غټه ګناه څه ته لیکيږي، وړه ګناه څه ته لیکيږي. د په تفسیر کې علما کرام مختلف تعریفات کړی دي. یو تعریف دا کړی دا چې کم ګناهونه داسې دي څه په روژې سره، په حج سره، په زکات سره، په نفلونو سره، په نیک عمل سره معاف کیږي، دا وړه ګناه ده. او کوم ګناهونه چې هغه په نیکو اعمالو سره نه معاف کیږي دا غټ ګناهونه دي. یو دویم تعریف بعضې علما کرامو کړی دا وی هر هغه ګناه چې په هغه باندې شریعت الله طرفه نه الله رسول طرفه نه په کومې ګناه باندې حد مقرر وي، لکه زنا شو دی باندې حد مقرر ده، شراب دی په دې باندې حد مقرر ده، قتل ده په دې باندې حد مقرر ده. هر هغه ګناه چې په هغه باندې شریعت طرفه نه حد مقرر وي یا د هغې ګناه متعلق وعید راغلی وي، سخت وعید راغلی وي، دا غټه ګناه ده. او دین علاوه کوم ګناهونه دي هغه وړه ګناهونه دي. خو لیکن بعضې علما کرامو یو بل فرق هم د دوی په مابین کې ذکر کړی ده. وی کومه ګناه چې هغه د بلې ګناه دپاره ذریعه وي دا وړه ګناه ده، او کومه ګناه چې مقصودي وي هغه غټه ګناه ده. مثال طور سره زنا دا مقصود ده او خپل قضای حاجت قضای شهوت سے انسان کوي، قضای شهوت مقصد هم دغه وي، بدکاری وي، نو د بدکاری دا غټه ګناه ده. اوس دې دپاره بدنظرۍ دا وسیله د دغې ګناه ده، خبرې کول دا وسیله د دغې ګناه ده. نو څو پورې چې ته مقصود ته نه وي رسېدلی، بدکارۍ تا نه وي شوي، هغې نه مخکې پردۍ ښځې ته کتل، هغې سره خبرې کول، هغې ته لاس لګول، دا داسې ګناهونه دي چې دا وړه ګناهونه دي. خو که چې ته بې ته ورسېدې، مقصد ته ورسېدې، بدکارۍ در نه وشوله، بیا ته مرتکب د غټې ګناه شولې. بهرحال دا علما کرامو د وړې او د غټې ګناه تفصیل ذکر کړی ده. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي قال رجل یا رسول الله ای ذنب اکبر. وی ګناهونو کې کومه ګناه هغه لویه ګناه ده عند الله په نزد الله. قال نبی علیہ السلام وفرمایل ان تدعو لله ندا وهو خلقك. وی ته الله سره شریک جوړ کی او حال دا ده چې الله ته پیدا کړی اسیم شریک جوړول ښه نه دي. بیا الله تا ته وجود درکړی دا تی پیدا کړی او بیا ته مخلوق ولګېږي خپل خالق سره، بیا بل څوک شریکوي، په ذات کې ورسره شریک کوي، په صفاتو کې ورسره شریک کوي، په افعالو کې ورسره شریک کوي، دې ته یې لګېږي شرک. الله په دې باندې خفه کېږي. الله فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي په دې ټولو ګناهونو کې لویه ګناه هغه دا ده چې ته الله سره شریک جوړ کړي.
دی صحابي بیا تاسو کو نبی علیہ السلام نه ثم ايون بیا دینه بعد کومه غټه ګناه ده قال نبی علیہ السلام او فرمایل ان تقتل ولدك خشيه ان يطع معك وتخبل بچي قتل کی په دې ویری باندې چې دا بچي کټکیږي نو دی بچی ته به خوراک څوک ورکوي دې ته خو زه خوراک نشم ورکولی نو د دغې فقر په ویرې باندې د لوږې په ویرې باندې ته ولګېږي هغه بچی قتل کړي دا بې غټه ګناه ده عربو کې دستور دا و چې دوی خپل اولاد قتل کولو خو د دوو وجو په وجې باندې بعضې به داسې وو چې هغه په خپله باندې غریبان به نو بچی به یې پیدا وشولو بیا به یې ذهن ته راغلله چې زه په خپله باندې ځان ته رزق نشم پیدا کولی دې بچي ته به څرنګه رزق پیدا وکړم دې د وجې نه وبلګېدلو دغه بچی یا بچی دا به ژوندی دفن کړله خاخه به کړله او دویم قسم عرب داسې وو چې هغه په خپله باندې وو مالداره بچی به یې پیدا وشولو خو لیکن دا فکر به ورته لاحق شولو چې اوس خو حالات برابر دي مستقبل کې خو پته نه لګېږي چې څه به کېږي نو دغه بچی کټه کېږي دې رزق غم به څوک کوي دې پرورش به څوک کوي لہذا ښه خبره دا ده چې ختم یې کړم نو بیا به دغه بچی قتل کړو الله قرآن پاک کې فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق خپل بچی ما قتل کوي د وجې د ویرې د فقر نه نحن نرزقکم و ایاهم الله فرمایي متاسو ته هم رزق درکو او دوی ته هم رزق ورکو د رزق په وجې باندې د دې ویرې په وجې باندې بچی ما قتل کوي دا هم ډېره لویه ګناه ده بیا دې صحابي تپوس وکړو ثم ایون بیا دې نه بعد کومه غټه ګناه ده قال نبی علیه السلام وفرمایل وان تزانی حلیلة جارکا ته ولګېږي د خپل ګاونډي ښځې سره بدکارۍ ته وکړي زنا ته وکړي دا ډېر لوی جرم ده دې وجه څه ده وجه دا ده چې یو خو د ګاونډي خپل یو خو بدکارۍ عظیم ګناه ده دویم یې تا ګاونډي حق ده تا د ګاونډګرۍ کوم حق ده هغه هم پامال کړلو دریم دا ده چې ګاونډي باندې اعتماد کوي هغه څه کور نه وځي په دې اطمینان باندې وځي چې ما ګاونډي خپل کور خیال به هم ساتي ما کور خیال به هم ساتي هغه په تا باندې دغه سوچ کوي او ته ولګېدلې په هغې کې خیانت ته وکړلو نو بدکارۍ ده هم وکړله د ګاونډګرۍ حق ده هم ضایع کړلو او بیا ته ولګېدې هغه کوم ګاونډي د هغې اعتماد ته هم تا ټیس ورسولو خیانت ده وکړلو الله فرمایي په ګناهونو کې دا لویه ګناه ده ورپسې روایت ته نبی علیه السلام عبدالله ابن عمر صاحب ته عمر صاحب د هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الکبائر وی غټ ګناهونه دا څلور دي الکبائر الاشراک بالله یو الله سره شریک جوړول دي دویم حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی کول الله تبارک و تعالی شرک سره نبی علیہ السلام ډایرکټ هغه د مور او پلار نافرمانی ذکر کړل وکم بچي چې هغه د مور او پلار نافرمانه وي وتا په ګناهونو کې لوی ګناه ده او دریم قتل النفس یو نفس معصوم بے گناه سره ته قتل کی به د جرم شرعینا د انسان قتل درو وجوب نه جایز ده یو دا د صدا شادي شوده وي بدکاری وکي نو دا برجم کیږي دویم دا د صدا بل انسان قتل کی قتل صادر شي او نو قتل وبني ثابت شي قاتل به قتل کولای کیږي دریم دا د مسلمان هغه ولګيږي مرتد شي دین نه واوړي نو شریعت قتلونه کولای دي درو قتلون نه علاوه په بل ګناه باندې په بل غلطۍ باندې ته انسان قتل کولای نشي او شریعت چاته اجازه د دین ورکړي او څلورم شی ول یمین الغموس په دروغ باندې قسم خوړل یو کار تا کړی دا او تا ته څوک وي دا کار تا کړی دا ته یې نه مانه دا کړی خو پوهې څه دا کار ما کړی دا او بیا ته ولګېږي په دروغ باندې قسم وخوري چې دا کار ما نه دا کړی دا داسې یو قسم ده په دروغ قسم سیدي کفاره هم نشته چې ته ولګېږي کفاره یې ادا کړه استغفار غواړه الله نه بخښنه غواړه که معافي کې خو ډېره ښه ده او که معافي نه کړي دا لویه ګناه ده په لویو ګناهونو کې الله نبي علیه السلام دغه شمارلي ده یو بل روایت ابو هريره صاحب ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات و تاسو او مهلکو کارونو نه ځان وساتئ وشین څنګه انسان هلاکۍ په هلاکت کې اچي و د او کارونو تاسو ځان وساتئ قالوا صحابه واسکل یا رسول الله وما هن ودا هو هلاکون کی کارونه کم کم دي قال نبی علیہ السلام او فرمایل الشرک بالله الله سره شریک جوړول دویم وسحر جادو کول دام په غټو ګناهونو کې ده زنانو کې دغه مرض ډیر زیات ده دوی د کوډي کوي یا مثال تور سره تویزونه کوي توري کوډي ورته مختلفې نامې یې خېدي ما ته خبرو کړلې دا انګو کې د غزې کې سیان دي هغه تویزونه کوي مې سرنګي تویز کوي کم تویز ته غواړي خو په ګارانټي باندې کوي مې سرنګي کوي اته ته وی چې و تور چرګ راوړه نو تور چرګ څخه کله ته یوسي غزې ته نو به قبر ته وخې دي قبر دغه چرګ ذبح کا نو قبر د پاره هغه ذبح وشي نو هغه نه بعد بیا راشي به کوم خبره وکړه تا ته تویز ولګي چې څنګه ته مغه طریقې سره به کیږي
نو ما ورته مې څه اول نه اول خدای ایمان نه خلاصي لکه دا شرک ته غیر الله ته قرباني او غیر الله ته ذبح کول دا خو شرک ته اول دغه سره ایمان نه خلاص کینو به شیطان خبره څه کړه دا ومني نو کم کار دا غوړي هغه په طریقې سره به کیږي جادو باندې ځان پوي کوي تعویز کوډي او جادو وغیرہ دا دو شی دي یو تعویز کول او په دې کې کم الفاظ یو دغه دا یو د تعویز څه تکي کم مقصد د پاره کوي دا دو شی نه په تعویز کې کم تعویز او کوډي جایز دي او کم ناجایز دي اول نه اول به دا کم الفاظ دي په دې تعویز کې څه لیکل کېږي اول به دې ته ګورو دغه الفاظ کچې ته دي کې شیطان نه مدد غوښتل شي غیر الله نه مدد ورکې غوښتل شي وي نو داسې قسمه تعویز او داسې قسمه کوډي وغیرہ دا خو کفر ده او که بیا د کم الفاظ دي دغه الفاظ د قرآن آیتونه دي لکه مولانا سرفرز خان صفدر سے وی ځای کې لیکلي دي الله د غریب کی رحمت کې ډېر لوی عاملو هغه دا فرمایل وی ما ته څوک هم راشي دم نه وایي زه دغه کلمه ور باندې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم شوف او که څوک ته تعویز نه وایي نو زه ورته دغه کلمه ولیکم الله شان دا څه چاته تعویز کړی دا الله تبارک وتعالى هغه مقصد محمود مقصد هغه حل شوی ده نو کدا سي قسم الفاظ هغه صحیح الفاظ نو به دا سي قسمه تعویز جایز ده خو دې سره سره د کم تعویز ته کم مقصد د پاره کوي دویم نمبر کې به مقصد کتل کېږي اته څه مقصد د تعویز څه د پاره کوي که تعویز مقصد مضموم خزو خون خپل مابین کې جدا کوي بچي او پلار سره خپل مابین کې جدا کوي ورور سره خپل مابین کې جدا کوي خواخي او ننګور سره خپل مابین کې جدا کوي دې د پر دغه تعویز ته کوي که الفاظ ټیک هم وي خو لیکن مقصد ټیک نه وي نو داسې قسمه کار د فسق ده دا طاعت نه او الله نه فرمانی کول دي او الله اطاعت نه وتل دي او که به چې الفاظ هم ټیکو او مقصد د دې تعویز دا اوس دغه بچي او پلار سره خپل کې بګړ دي دا سره راځي وي خزي او خون خپل مابین کې نه لګي دا سره خپل مابین کې د دوی محبت پیدا وشي دې د لپاره کداغه تعویز ته کوي به داسې قسمه تعویز نه صرف داسې جایز ده بلکې ښه خبره ده چې دغه دوه مسلمانان سره خپل مابین کې جوړ شي پلار او بچي ورور همدارنګه خزه او خوند دریم نمبر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق دام تاسو ذکر کړو بل مسلمان قتل کول دام جرم ده او غټه ګناه ده واکل الربا سود خوړل سود خور انسان سود کول دام غټه ګناه ده واکل مال الیتیم ته یتیم پاتې ده او یتیم مال تاسو را ده د یتیم مال ته خوري دام غټه ګناه ده وتولي يوم الزحف د جنگ په وخت کې جنگ شروع ده او ته لګي میدان پرېږي د میدان کرزان نه ته وتخدي دام غټه ګناه ده وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات تهمت لګول په داسې زنانه باندې څنګه مؤمنه هم ده پاک دمنه هم ده غافله هم ده غفلت دا په زنانو کې صفت ده په نارینو کې دغه مذمت ده او دا بد صفت ده انسان نارینا دا به بیدار وي او زنانات دي کې به غفلت وي کما مؤمنه څه پاک دمنه وي مؤمنه وي غافله وي غریب خبره نه ده ته لګيږي بدن امر باندې ولګي تهمت ور باندې ولګي دغه تهمت پاک دمنه غزي باندې دا داسې یو ګناه ده چې دا په غټو ګناهونو کې نبی عليه السلام شمارلي ده دغه یڅو غټ ګناهونو هغه مرته ذکر کړل ټیمم پوره کیدون کده خدای بل روایت به مر سره وای مختصر غونتی ابو هريره سے روایت ته فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمای لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن و زنا کون کې زنا نه کوي په هغه وخت کې چې کله دا زنا کوي په داسې حال کې چې دغه مؤمن وي لا یزنی زانی زنا نه کوي زنا کون کې حين یزنی چې کله دا زنا کوي وهو مؤمن چې دا مؤمن وي مقصد دا ده چې کله انسان غټه ګناه ده بدکاری کوي نو بدکاری په وخت کې نبی علیہ السلام فرمای دا مؤمن نه پاتې کیږي ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نبی علیہ السلام فرمای غلا کون کې سره غلا نه کوي په کوم وخت کې صدا غلا کوي او هو مؤمن صدا مؤمن وي دې ټیم کې دا مؤمن نه وي ایمان او نوزي ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن یسره شراب نسکی په کوم وخت کې شراب سکی په داسې حال کې دا مؤمن وي دې ټیم کې دا مؤمن نه ایمان او وتل وي ولا ينتهب نهبه يرفع الناس الیه فیه ابصارهم حين ينتهبها یسره دا ټکا چې چا باندې حمله کوي او ټول خلک هغه دسترګي غړي چې ظلم روان کړي دا وی دی وخت کې ځکه ما ټکا چې په دې وخت کې دغه مؤمن نه وي ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن خیانت نه کوي تنه تاسو نه پاغه وخت کې څنګه خیانت کوي په داسې حال کې دغه مؤمن وي ایمان په حالت کې خیانت نه کیږي دغه ایمان او نوزي فاياكم نبی علیہ السلام و فرمایل ځان وساتئ دی کرونو نه زنا امدارن کې غلا امدارن کې شراب نوشي امدارن کې بل مسلمان بنتي ډاکا چول اور سره خیانت کول
نبی علیہ السلام فرمایي دا کارونه څه کم انسان کوي په کم وخت کې دغه لګیا ده دی وخت کې دی کې ایمان نه وي دې څه مقصد ده دې یو مقصد محدثینو دا ذکر کړی ده په دې وخت کې د کم نور ایمان د ایمان ولکم نور د نور الله تبارک وتعالى نو بسیه څومره لوی د نقصان خبره ده بعض علماء کرام فرمایي دې مقصد دا ده چې په دې وخت کې په دغه څه کم ایمان د هغه ایمان نو چت شي ک ذل لک صاحبان غني دي ایمان نه پاس نه ولاړ وي څو پرې دغه بدکاری کې هغه اخته وي اعاذنا الله عن ذلك الله د مو تاسو ټول ته پناه نصیب کړي به ذکر دغه توبه او بس دغه ایمان ته به وپش ما بعد الله د نکی کپدی حالت کې انسان ته مرګ راغللو صدا پغلا کې لګیا دا په شراب نوشي کې لګیا دا په بدکاری کې لګیا دا مرګ ورته راغللو نو دې دنیا نه دغه انسان به ایمان رخصتي کی لکه ایمانو نه پورته وي الله تبارک وتعالى دغه غټ ګناهونه مو تاسو ټول اوسه کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اخلاص سره دعا وکړئ څه مویل الله ته قبول او منظور کی په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کی الله وړو ګناهونه نه مونږ وساتي غټو ګناهونه نه مونږ وساتي کوم ګناهونه شوي دي الله صغیره او کبیره مټولو ته معاف کی ټول امت مسلمه ته معاف کی الله حاضر ټول جامع باندې رحم وکي مټولو ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصیر بالعباد